الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د موعدت منه الله رب العزت قرآن پاک گند عظیم کی تو بس اللہ فرمائی یا ایوہ الذین اے آقا سنے آمنو تسے ایمان وڑائی دا اذکر اللہ تسے دے اللہ پاک ذکر وکئی ذکرن کثیرا زیوت ذکر. اللہ فرمائی چھے آقا سنے تسے ایمان وڑائی دا اید ایمان خواندونے اللہ یہی چھے مو یودے کئی دے مو ذکر وکئی ذکرن کثیرا شز یوز ذکر میں وکئی وسبحوہ بکرتا و اصیلا تسبیح بیان کئی بکرتا و اصیلا سبو وگا تسے دے مو تسبیح بیان کئی دے مو ذکر وکئی مو ید کئی. علماء دا لکلی دی چو وسبحوہ بکرتا و اصیلنا سم مراد دی دے خبرنا اللہ دا فرمائی کہ سابو ویگا مو دوا دے مو ذکر کا دے مو تسبیح بیانوا دیگنا دا خبرنا ندو مرادا چیتا خالی سابو وقت اللہ یو دوا او وے گاٹم اللہ یو دوا اور نرا بالکل اللہ ما یو دوا نا دیگه نا دا خبره ندو مراده دیگه نا دا خبره مراد دو چه سابونا ونسا دیوگا پر دی اللہ ذکر کا دیوگانا ونسا تر دی سابو پر دی اللہ ذکر کا چہار وقت دی اللہ کو ذکر سے لگیا ہوئی اور تو سے پدا سے حالات سے لگیا ہوئی دینا دا خبره مراد دو. دے موعدت منے پیغمبر علیہ السلام کو دیر ارشادات تی دے خبر متعلق چے دے اللہ ذکر نبی علیہ السلام یوں مثال بیانوی چے ذکر کوین کئی پو مثال دے جواندائی دا لکہ یوں جواندائی وی آدھے اللہ ذکر کو پیغمبر علیہ السلام تشبیح دی ژوندۍ سره ورکړی دا او بیا نبی علیہ السلام دا فرمایي چې نه ذکر کوین کوي په مثال د مړه دا داسې کاس چې د الله ذکر نکو د الله په ذکر باندې نیوی لګیا نبی علیہ السلام د مړه مثال ورکړی دا لکه یو مړ چاہاں پریتوی چاہاں ذکر نشی کرائی دا انسان داستا لکا مڑ او بلکہ دے قرآن پاک دے آیاتنا دا منی میجی کہ پیغمبر علیہ السلام حدیث تا چھ دے قیامات پو ورد بندے بے دے اللہ طرف نبیو اعلان وشی آغا اعلان بے دغا اعلان وی
چې د الله طرف نه به یو اعلان کوین کوي دغه اعلان کو چې عقلمند خلک چېرته دي هغه د ودرېږي. بیا د څومره انسانون دي، څومره نر ښځې دي، د آدم علیه السلام نه ونسه د پیغمبر علیه السلام د آخري امتی پرې، بیا دغه انسانون، بیا دا خلق د قیامت په ورځ باندې به د الله په دربار شي به عرض وکړو چې یا الله دا د عقلمند خلق نه څه مراد دي، عقلمند کیم خلق دي. نن خو میشتو سا عقلمند هغه چاته وایي چې چا لوی تعلیم کړی وي، چاته الله لوی کرسی ور کړی وي، چاته الله لوی دولت ور کړی وي، چا لوی تعلیم کړی وي، موږ ته وایي چې پلونکای سړی ډېر عقلمند ده، په دنیا شي ځونه څه جوړ کړي دي، په دنیا شي یو ځای ته یو مقام ته ځون رسولی ده، دغه عقلمند ده. خو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې چې کله د فرشتہ دا اعلان کو، د الله طرف نه به دا اعلان کو چې د عقلمند خلق ته ودرېږي، عقلمند خلق، بیا دا خلق په یو په بله پوښتنه سره وکړو چې د عقلمند نه څه مراد دي. بیا جواب شي به دا ورته وویل شي چې د عقلمند نه هغه خلق مراد دي چې چا په دنیا شي د الله ذکر کړی وي، چا په دنیا شي الله یاد کړی وي، د الله بندگی کړی وي، هغه خلق دې ذکر کوي، عقلمند خلق مراد دي هغه ذکر کوین کې د ودرېږي. نو وی چې غنا بده به یو ټلای برابر شي، هغه به تیار شي او یو جنډا به اعتبار کړل شي چې تو صحیح جنت ته، تو سے ہمیشہ دے پورا جنت داخل شئی. کیم خلق پہ جنت تسی خلق چې چا په دنیا سے دے اللہ ذکر کړی وي، کاغه پہ ویلوڑی وي، کاغه په نستی وي، کاغه په پریتی وي، چې په کیم حالات شي وي الله یو دې کړی وي، وی چې هغه خلق پہ ودرېږي او د الله طرف نه به تویل شي چې تو سے ہمیشہ دے پورا جنت داخل شئی، ہمیشہ دے پورا په جنت سے وخت تیری کوي، ژوند تیروي او د جنت خواندینه نعمتونه وخورئ. قرآن پاک د آیات سے چې هغه سلورم سپاره سے الله بیان کړی دو، دا خبره کړی دو الذین عقلمند خلق دي یذکرون الله چې دی د الله یدوي، دی الله ذکر کړی وي، قیاماً په ویلوړیې وقعوداً په نوستیې وعلى جنوبهم په پریتیې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او دی سوچ فکر کړی وي په پیدا کولې د اسمانې والارض د مځکې او ربنا او دا خبره کړی وي چې ای دې مجربه ما خلقت هذا باطلا، یا الله دغه تو باطل نه دی پیدا کړی، فازول دې نه دی پیدا کړی، سبحانک پاکی دو خدای تلرا فقنا عذاب النار، وسوته یا الله مدیر د جهنم نا، وسوته یا الله میز دیر د جهنم نا. نو د مویدت منه دا عقلمند خلق متعلق الله دا خبره کړی دو او پیغمبر علیه السلام په حدیث بیان کړی دو چې دغه کاسونه د پراته کاله ودرېږي ایوا جنډا به ورکړل شي، هغه جنډې لوندې به دی راون شي او دی به همیشه د پورا جنت ته داخل شي. نمایدت منه عقلمند خلق سکتی چې په دنیا سے د الله ذکر کړی وي، په دنیا سے الله یو دې کړی وي. نن خو میژه عقلمند دې ته نه وی، دې ته وی چې چا سره لوی پیسې وي، لوی عہدہ وي، لوی دولتینا مارکیټینه وي او د قیامت په مقابله سے دا حصہ نه دي، دا هر څه په دې کې دین کې دي. مویدت منه عقلمند خلق دي
چې چا د مرګ نه مخکې تیاری وکړو، مرګ نه مخکې ذکر اذکار یې وکړو، الله یې د کړو. د مې عزتمنې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه خپل شاګرد ته فرمایي وته وی چې آیا دته ته د خپل او د خپل بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیر دو او په ټول کیر شي زیات محبت کې د دې بچی سره او بیبي فاطمه سره او آیا عزت ته کیسه بیان نه کا دا سه کیسه ته بیان کا چې ډیره عجیبه کیسه دو خپل شوګر ته ویایي بیا شوګر ته ویایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مته ضرور بیان کا ضرور مته دا خبره بیان کا چې څنګه خبره دو بیا دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وته فرمایي وی چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچی دو دې به په خپل لوز باندې به په میچن باندې په هغه وخت وربشي یا غنم آب مزل میچن به په خپل لوز باندې والا چې دې میچن دی واجنا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیر او د مو بیبي دا لوس دی دغه تانو کې نیولې و تانو کې او بیا مې ته فرمایي چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها خپل سار باندې په ایجام باندې مټې باندې د ایبه ډاک ډاک مشکینه بیرولل چې هغه مشکې دی وجنا بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها پملاشه پسیناشه هغه لیکي جوړې شوې وي پڑھیے لکھے کریے ہوئے اور بیا میں تا فرمائی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیر مبارکہ بی بی فاطمہ وچ دے ټول کیر آپ خپل باندې سپکولو چې هغه واجنا کپڑے ډېر زړې او ډېر خور په شوی وي او وچ یو وخت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت شي سب 20 غلامون په یو جنگ شه صحابه کرام نیولې وي بیا هغه 20 غلامون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وروستل چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وروستل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تقسیمول په صحابه کرام شه وچ مو د خپل بیبي ته بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته مو چې ته لوړه شه او ته هم ورشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه یو غلام وغوړه یا یو ویزا وغوړه تو سره به په داکیر شه خدمت کو ته په خپل لوسه باندې میچان هغه غړوي لوس ته تانو کې کړی وی تا په خپل املا باندې ایبر وره پسینا شي د لیکي جوړې شوی وی او ته په خپل لوس باندې ټول کیر صفوی کې نو دی وجنا تو کپڑے زړې او ډېر خیرنه شوی دي ته ورشه پیغمبر ته او پیغمبر نه یو غلام وغوړه چې تو سره فقیر شه مدد کو نو وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها رغلا چې کله رغلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې وکتلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلق اربدالوی مجمع یوتوا چې کله دا مجمع یوتوا نو وی چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها واپس لوړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دویم اورز باندې په خپل د کیر ته رغلو چې کیر ته رغلو بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې ای بیبي فاطمه ته پرین رغلی وې اته شي دې پر رغلی وې
بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب نه ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیبي فاطمه جواب نه ورکوي، شرمېدله چې په دغه شی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې یا رسول الله بیبي فاطمه مو دې لږلې وه، دې پوره مې دې لږلې وه چې تو ته ډېر وینځه غلامون راغلي وي، صحابه کرام یې راوستلي وي تو تقسیمول. خو یا رسول الله دا بیبي فاطمه په خپلې لوسې باندې مچن ګډوي، آغا غنم یا وربشې په خپل لوس باندې مږي آغا کوي غونیې، نو هغې د وجې نه د یا رسول الله د بیبي فاطمې د لوس تڼوکې کړي دي. او یا رسول الله په خپل املا باندې په خپل سار باندې ایبه ډاک ډاک مشکینه وروړي، هغې د وجې نه د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها د کیما سینه دو په سینه شي لیکې جوړې کړي دي، پړې لیکې پسې کړي وي. خو یا رسول الله په خپله باندې کیر چار کو کیر صفیی کو پختنینه کو او یوه کسه دو. خو یا رسول الله یو غلام میشته په چار ده، یو غلام یا وینځه چې میشته دارو کړي وای او میش سره چې په کیر شي خدمت کړای دې به لشکي لوس په خلوص وای او دا یا رسول الله یو غلام مې غوښتلو یا وینځه. نو وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوی ته فرمایي چې او بیبي فاطمه الله پاک نه وډرېږه، د الله نه وډرېږه او بل تا خپل فرض ادا کوه. فرض چې کوم فرض دي عبادتونه دي ادا کوه. وینا بعد ورته فرمایي چې د کیر چار کاروبار په خپله باندې کا. او دا ورته وایي چې بیبي فاطمه چې کله سملې سملاستی په ټیم باندې سبحان الله درې باندې دیش وراویا، الحمدلله درې باندې دیش وراویا، الله اکبر سلویر باندې دیش وراویا. وی چې بیبي فاطمه دا ته چې دا کیم غلام غوړې، ته چې دا کیم غلام یا ویند غوړې په هغې نه دغه شی نه بهتر دي، په ویند نه په غلام نه دا شی ډېر فایدهمند ده، تو ته ډېره فایده در کوي چې ته چې کله سملې کیر چارې په خپله باندې کا، الله نه ډارېږه او فرض عمل څه دي کا پیره کوه. خو هغې نه بعده ته داس کا چې کله شپې سملې درې باندې دیش ورا سبحان الله، درې باندې دیش ورا الحمدلله، څلوېر باندې دیش ورا الله اکبر. ته دا کلمې ویا، دا د تو په د غلام نه دا د وینځې نه تو په نکارې نه دا ډېر بهتر دي. اس که چیرې دا وظیفه نن مش چاته وشایي او چاته بیانوي هغه داس ویایي چې وای الله موته د هغې دنیو زه څه کا موته د دې دنیو غا په چار دي نیکۍ په چار دي چا پیسې دي دې څومره فایده پیغمبر اسلام مشاهدو زاراوې په لکاوې کې مت لري دا شپې چې څوک دا وظیفه وکړو. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچی سدو انکار نه وته کو سوي ته وی چې یا رسول الله عرض یې وته وکړو بیبي فاطمه وته ویایي چې یا رسول الله د مو بابا جانا زه د الله په دا تقدیر باندې او د تو په دا تجویز باندې زروزیا الله چې کیم متخصص کړی دو کیم تکلیف متعلقه دا زه په دا باندې د الله نه روزیا او دا کیم تجویز صدا چې تو متروکړو چې شپې ټیم دا ویا دا به ان شاء الله زویا چا وته بیبي فاطمه وته ول و دې وجه نه مې عزت منه یو دا حدیث رو غړای دا چې دا شپې ټیم سملستل په ټیم باندې په غلام نه په ویند نه په دینا دا ډیر بهتر ده. او بل حدیث دا رو غړی دی چې کنا بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورغلا نو وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کرش نو بیبي عائشه ته خبره ته راکړه. بیا بیبي عائشه چې کله پیغمبر روغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلا چې اے یا رسول الله
بی بی فاطمه راغلې وه یو وین د غلام یې په چار و خو ته په کیر شوې نه هغه لوړه بیا پیغمبر علیه صلات وسلام په خپله کیر ته وراغلو بیا دا وظیفه ذکر یې ورته وکړو په ایز دا هغه دي کې د شپې ټیم دا حدیث راغلی ده چې څه کې شپې ووایي سملستلې په ټیم باندې او ناره حدیث دا هم راغلی دي چې مستند حدیث دي چې څه کې هر منځ نه بعده داسې کویایي دا په وین دی په غلام نه په دې نه بهتر دي هر منځ نه بعده سړی فرض میز وکړو دا سبحان الله سبحان الله سبحان الله اینا بعد درې باندې دېرش ورا بیا اینا بعد الحمدلله الحمدلله دا درې باندې دېرش ورا اینا بعد څلوېښت باندې دېرش ورا داغه الله اکبر اینا بعد کچا دا کلمه وویله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نو دې وجه نه مو عزت منې په چار دعا دو چې پیغمبر علیه صلات وسلام دلیل څومره په ګرونه دو دا مره مینه واوې سره دا مره محبت یې وې سره چې یوه موقع باندې پیغمبر علیه صلات وسلام الوجې د وجې نه جماعت ته راووتو غرمه دو څه ورځې مړۍ نه وه خوړلې اینا بعد ابوبکر یا راووتو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راووتل دا درې سره په جماعت شنوستي یو بل پښتنه سره کو ویش حدیث ته مختصره پښتنه چې څنګه راوتلی یو ورته وایي چې الوجې د وجې نه راوته بل ورته چې الوجې د وجې نه راوته نن خو الله موږ ته نعمتونه راکوي څه قسم خوراکونه خو بیا چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام درې سره راوتل دا درې سره په یوه ځای باندې راول شو چې هر څه لوټ شي پلونکي صحابي یو بوغ ده هر څه چېرته ویر شي کله بوغ ته ورغلل نا صحابي په مقام باندې ونه ښځینه دروازه ورته کولا وکړه پیغمبر علیه صلات وسلام بوغ ته ننوتو روایت شاردریمي چې په دغه ټیم باندې پردې حکم نه راغلی ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام راغلو بیا یې نه بعده چې صحابي راغلو پوښتنه کو چې څه راغلي دي چې پیغمبر علیه صلات وسلام او دوه یارون یې راغلي دي ډایرکټ وتښتېدلو یو پسې ورته لوړ کړو او خاجیره ورته پرې کړه او په دا بوک شي کې مې خوږي به وې صحیح ولا کوي ولا ای به ورته راوخوستې او پیغمبر علیه صلات وسلام ته کښېږدلې او پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله دا ولیدل ویې ژړل بیا صحابه کرام مې ته ویایي ابوبکر عمر ورته ویایي چې یا رسول الله ولې ژړې بیا پیغمبر علیه صلات وسلام مې ته ویایي چې ای ابوبکر عمر ځکه زه ژړه چې دې نعمت سدي چې دا کیمه غشه میشته پراته دو دا کیمه خاجرې میشته پراتې دي دا کیمه ایبه میشته پراتې دي دې نعمت به الله مینه پښتنه کو عمر فاروق ته وی چې رسول الله دا سو یې دا خو به ډېره غرونه شي چې میش سه ورځې نه مړۍ خوړلې دو نه مې څه څښلې دي نه مې څه خوړلې دي او بیا چې مینه الله پاک دې پښتنه کو دا خو ډېره غرونه شوه د پیغمبر علیه صلات وسلام مې ته وفرمیل چې نه چې کیم نعمت په سار شي بسم الله ویلا شي پر خیر شي الحمدلله ویلا شي د هغه نعمت پښتنه الله نه کو نه به دی وی و نعمت پښتنه به کو هغه شی وی کوي به وی کا شو دی وی ای وی وشي پښتنه به الله کو به مې ځتمنه خبره په دا پر میکړه چې کله دا هغه شی دا خوراکینه پیغمبر تک شیدل پیغمبر خوشان نه وینا کو ایوا ماری ټوکړه روخستا پاغه ماری ټوکړه یو سفر باندې یو اډی کې اکسیدلو او وته یې صحابي ته چې مو بچای دو بیبي فاطمه دغه څه وجدو آسن دي خولي دغه مړی د مزن نه خورا اوان یې د مو بچای ته یې سچاغه خوري کتابونه لیکي بیبیونه ژوندۍ وي بیبیونه وي المسی وي ایوا غام پیغمبر علیه صلات وسلام سره نه وو بیبي فاطمه غام سره وو دمره محبت یې سره وو خپل نه خو الله اوان اوان د مولي ته صحیح بیا داغه وظیفه سدو پیغمبر یې چاته وشایي خپل لیر ته وشایي د لیر ډېره په ګرونه وه نو په چار دا دو چې دا وظیفه پیغمبر خپل لیر ته وشالې دو چې میشتو سیازدا کی او میشتو سیا خپل خواندې ماندې لینې ته ښځینه ته دا وشایي چې مسیتان سملی داغه حکیمه وظیفه دو دې ته تسبیحات فاطمه ویایي نو دا مجبردا کی چې مسیتان سملی درې باندې دیشورا درې باندې دیشورا الله اکبر سبحان الله سلام دیشورا نو مش په خپل عمل په کې الله د مشته د عمل توفیق نصیب الله موږ ګناه معاف کړي حاضر مجمع شي
چا څه قسم حاجات یا الله پیرا کې مشکلات وي یا الله خدا پاک په خوشي باندې یا الله بدل کې او یا الله خدا پاک مشته د تو ذکر کوین کې خدا می جوړ کې یا الله خدا پاک می ظلمونه ظلم نه وسوتي یا الله په خپل می ظلمون ما کې یا الله میش د منزینا در جز کوتینا تلاوتینا په خپل دربار شي الله قبول منذر کې او یا الله په ملک شه سخت مهنګي اراونه دو روغلا خدا پاک د مهنګي ختم کې یا الله غریبونه ته عام خلق ته خدا سامان سوکا کې او یا الله میش په ملک باندې رحم وکې او یا الله خدا ته د میش د ظالمونه ظلم نه وسوتي او یا الله په کیم ګناه د میش نه ولي یا الله ګناه میشته معاف کې او یا الله ته خدا په کمیش د منزینا د عبادتنا په خپل دربار شي الله قابل او منظیر او یو کاس قربانی کړیو جماعت ته بیٹری تنظیم کړی دا چې هغه څه قسم حاجات وي یا الله حاجتونه پیرا کې مشکلاتونه دي چاوي خدا پاک ټول خدا په شاره دروسي خدا پاک ختم کې او حاجتونه یا الله پیرا کې مشکلاتونه خدا مشتل وسط الحمدلله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।